بس لك متوجه کیگا مولانا صاحب. الحج اشهر معلومات، حج اشهر معلومات دي. اشهر معلومات کم دي؟ شوال خبرنا سونا هم خبر ده، شوال ذي قعده نه او لست ذي الحج، بس دي ته ولا شهر حج وي. حج خو صرف په 5 ورځو کې کېږي. د حج ټول مسنون اعمال او واجب او فرض ټول په 5 کې ادا کېږي. یوم الترویه باندې بلال شي، یوم الترویه، حالانکه د یوم الترویه د اتمې ورځې د اعمال مسنون دي. بیا دا ورپسې نهمه د عرفې ورځ ده، هغې کې عرفات رکن واجب دی. بیا ورپسې لسمه د اختر لومبۍ ورځ ده، په هغې کې رمې د جمرې عقبې وغیره واجب دی او طواف زیارت فرض دی. بیا ورپسې د اختر دویمه او د اختر دریمه، په هغې کې رمې د جمراتو دی واجبات دي. بس خلاصه شوه خبره. نو حج خو په 5 ورځو کې کېږي او دلته یې ورته اشهر معلومات ویلي دي، شوال ذي قعده او لست ذي الحج. د دې مقصد څه دی؟ د دې مقصد دا دی چې په دې اشهرو کې هر وخت د حج نیت کولی شي. اگر چې ګرانه ده چې سړی شوال په لومبۍ ورځ د حج نیت وکړي، دی نه شي ټینګولی، 2 میاشتې به ویښته څنګه نه هلي. خو که کې بالفرض، که کې بالفرض، نو په دې میاشتو کې کولی شي. د رمضان نه نه شي کولی د حج نیت، هغه اشهر حج نه دی. یوه دویم دا دی چې هغه تمتع او افراد او قران د دې نه پته لګېږي. څه مطلب؟ که رمضان کې دې عمره کړي او په دې میاشتو کې بیا وروسته حج وکړې، نو ته متمتع نه. او چې په شوال کې دې عمره کړې وي، ذی قعده کې دې کړې وي او بیا حج وکړې، نو متمتع ګرځې. اشهر حج دا معنا. ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر، نو څه مطلب چې حج په دې اوقاتو کې کې د دې اوقاتو نه بهر حج نشي کولی. جی شابه سي. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من السنة لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج دی وی د خراسان او د کرمان نه احرام مه تړه، مکروه دی. دا نه درې ده، هر ځای نه احرام تړلی شي. د میقات نه بار سړي د هر ځای نه احرام تړلی شي. ښه به سي. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا افلح بن حميد قال سمعت القاسم بن محمد بن عائشه رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في اشهر الحج وليالي. دقه مناسبت د باب اشهر حج او پشپو شپو نه مراد زمانه د حج ده. حرم الحج د حرم نه مراد هغه میاشتې دي چې د احترام دي، چې هغه شوال ذي قعده. فنزلنا بالصريفه التبكشوا قالت فخرج الى اصحابي فقال من لم يكن معه هدي. بس دا خبره ما کړې ده، بیا وره دلته تفصیل سره وره. د جاهلیت په زمانه کې په دې اشهر حج کې بدوی مستقل عمره په مستقل احرام افجر الفجور ګڼل. په شوال ذي قعده او د لست ذي الحج کې بدوی عمره نه کوله. دا جاهلیت رسم. نو د جاهلیت بعضې رسوم دی چې هغه میټاویږي نه. نو د اسلام نه پس رسول الله مبارک ګوره د حدیبیې عمرې له په ذي قعده کې لاړ چې دا رسم ختم شي. ذي قعده اشهر حج. ورپسې عمرة القضا بیا په ذي قعده کې وکړه چې دا رسم ختم شي. ورپسې چې کله رمضان کې فتح وکړه د مکې، نو جعرانین عمره بیا په ذي قعده کې وکړه چې دا رسم ختم شي. لیکن د دې ذهن بیا هم عمل به کو، خو ذهن کې به څه نه څه تردد و. د دې مقصد بس وکړه دوست دی به وي چې مونږه مستقله عمره کو وکړه دوست. ها دی هغه سوچو. نو مونږ به څه چل کوو؟ مونږ به لاړ شو د عمرې نیت به وکړو. دا ته ګوره بیا نه ویم ښه تلمید یو دلته به وکړه. دوی به څه وی چې مونږ مستقله عمره کوو، تمتع به کوو کنه. نو لاړ به شو عمره به وکړو. او چې عمره وکړو نو ځان به حلال کړو. نو چې حلال کړو نو بیا به د حج احرام په اتم د ذی الحجې تړو. نو چې سړی د عمرې نه حلال شي، دوی سره خو به ښځې خامخا وي په دې سفر کې، ځکه پیاده حجونه به ونډو موده به د ښځې نه شو تېرولی. نو ښځې را سره دي، نو موږ جما کړې وي تازه.
پاتم د ذی الحجې چې موږ ځو نو په اوم د ذی الحجې خو موږ له جما جایزه ده کنه ځکه موږ خو عمره کړې ده او ځان هم حلال کړی دی نو موږ به مینا ته ځو او داسې وخت کې به ځو چې زموږ د شپې نه به جما کړي او دا خو ډېره بده خبره ده په کار داري کې د دې خواهشاتو نه خو موږ کم از کم یو میاشت دوه میاشتې ځان ساتلي که نه حج خو ډېر قیمتي شی دی نو چې مینا ته ځو عرفات ته ځو مزدلفې ته ځو نو په داسې وخت کې موږ لاړ نه شو چې موږ نږدې جما کړي موږ دې په داسې وخت کې بلکې دې به څه وې خو موږ به عرفات او مینا ته ځو او یقطر مذاکیرنا منیا او زموږ د اندامونو نه به مني بیږي یعنی منی خو نه بیږي د جما نه پسو دا اشاره د ستره قرب د جما ته ده چې موږ به عرفات ته ځو مینا ته به ځو مزدلفې ته به ځو او تقطر مذاکیرنا المنی او زموږ اندامونه به مني بوتویی داسې وخت کې به ځو څه مطلب قریب به مو جما کړي نه چې موږ د عرفات مزدلفه مینا ته داسې وخت کې لاړ شو چې زموږ د جما او د خواهش د جما کم از کم میاشت دوه میاشتې خو شوي وي که نه چې الله ښه خوشحاله شي نو د دې وجې نه به دوی په اشهرو د حج کې عمره نه کوله ولې شابسې که عمره کو ځان به حلالو نو چې ځان حلال کو نو جما جایزه شوه نو په اتم تاریخ به ذوالحجې ځو چاته مینا ته قریبه به هم جما کړي بعیده ده چې حج غوندې لوی عمل کوو خدای پاک ته سر توره وو خپې به قبله کېږو چغې ورته وو او موږ دې داسې نږدې جما کړي خپل خواهش ته استعمال کړی وي نو بس مستقله عمره په اشهرو حج کې ممنوع ده څه ده نو د مدینې نه به احرام تړی د چا نه به احرام تړی د مدینې نه به احرام تړی چې د مدینې نه جما بنده شي د حج احرام د مدینې نه تړه د حج احرام د طائف نه تړه چې د لرې ځای نه راځي چې جما د په کلي کې در باندې بنده شوي وي چې ولې احرام کې خو جما بیا نه شي کولی نو د لرې ځای نه جما بنده شو نو رسول الله مبارک دا شی ختم کړ بالکل خو بیا هم د دوی ذهن کې به دا خبرې راتلې نور به څه نه وي عمل به یې کو اوخو یاره پرون هم جما کړې ده نن عرفات ته لاړ نو رسول الله مبارک څه چل وکړه اعلان ورته وکړه چې ورګې سم چل در سره کوم نو اعلان یې ورته وکړه وی چې څوک متمتع دی او سائق یعنی چې څوک سائق الهدیه دی که هغه مفرد دی که قارن دی او که متمتع دی ابدان نه حلالی ولې اب اله ځان حلالی چې ذبح د څاروي وشي او ذبح د څاروي د اختر په لومبۍ ورځ د جمرې عقبې نه پس کېږي نو چې څوک هم سائق الهدیه دی بهر نه هدیه راوستې را ځان به اله حلالی چې هدیه ذبح کړي او چې څوک غیر سائق الهدیه دی نو که مفرد ولې نه دی او قارن ولې نه دی ځان حلال کې ځان حلال کې عمره وکړي او ځان حلال کې مفرد خو ځان نشي حلالولی اوس کو که مفرد عمره وکړه او ځان یې حلال کړه دم به ورکړي ځکه نیت د افراد یې کړی قارن کو عمره وکړه ځان نشي حلالولی اوس یې که ځان حلال که څه به ورکړي لکه دم او هلته یې ولې اجازت ورکړه وایي مفرد خو د حج حرام کړی دی خو عمره وکړه او ځان حلال که تمتع یې کړه قارن خو د قران نیت کړی دی خو عمره وکړه شابسې او ځان حلال که تمتع یې کړه ولې چې دا رسم ختم شي چې عمره په اشهر حج کې بالکل جایز ده داسې جایز ده چې دا د حج افراد یې ولا په چا بدل کو په حج تمتع باندې چې دی عمره کې ځان حلال کې بیبي ته نږدې شي دا سره سم دی ټیک د جما او کدل جایز ده او عرفات ته ده دې کې څه دي ځان باندې میاشت مخکې جما ولې بند دی د احرام تړلو نه مخکې جما کولی شي هېڅ خبره نشته نږدې جما دې کړی نږدې د اکل و شرب نه دی کړی څه او پېشمنې کې او بیا روجې نیسي دا رسمونه ختم نو چې چا افراد کړی په هغه یې افراد چا ته متوجه بدل کو وایه تمتع ته چې تمتع وکړې او ځان حلال کړي او بیبي له مرده وي او که د چا قرانه مو وي عمره دې وکړله ځان حلالوه مګر څوک یې ترې پرېښوده او بیا به هم صحابه او تاسې لږ یو ګوټې تردد کوه نو بیا څه وایي لولا انی معی الهدیه که ما سره هدیه نه وي که نه نو لاحللت ما هم ځان حلالو ما هم دا خپل قیران په چا باندې بدلوه په تمتع چې دا رسم بالکل ختم شوی وي ځکه د پیغمبر د فعل به زر اتباع کوله لولا ان معی الهدیه که ما سره هدیه نه وي نو لاحللت ما هم ځان حلالو چې دا رسم ختم شي اوس مولانا صاحب یو ټکی واوره اوس یو ځای کې راځي چې دخلت العمرة فی الحج څه مې وویل
عمره داخل شو په حج کې د حج نه مراد مې څه واغشته په ایامو د حج کې داخل شو عمره فی الحج په ایامو د حج کې مستقل عمره په مستقل احرام نو صحابه تپوس کوي لعامنا هذا یا رسول الله دا ردی کال حکم دی وینا لابدن 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 دا د ټول عمر د پاره شو چې عمره داخله شو په اشهر حج کې تر قیامت پورې لیکن بل ځای کې راځي د نسائی روایت ته چې دا زمونږ د پاره خاصیت دی وی اوس تاسو خاصیت دی دې څه مطلب د دواړو تطبیق ته حکم چې کوم ځای کې ابدین ابدین راځي هغه دا چې عمره په اشهر حج کې تر قیامت پورې داخله شو د جاهلیت رسم ختم شو بس عمره مستقله کوا او به یوم الترویه نه مخکې جما د خوخه د ککې کوا او عرفات ته ده ټیک شو پات یوم الترویه بنیاتو کې او چې کوم ځای کې راځي چې دا ستاسو خصوصیت دی هغه خصوصیت فسخه د حج عمره ته ده اوس که افراد فسخه که تمتع تا او قران د فسخه که تمتع تا دم به ورکې او په هغه کال دا رسم ختمه نو که افراد د فسخه که تمتع دی که او قران د فسخه که تمتع دی که ادا هغه کال خصوصیت په پوه شوې که نه په تفصیل باندې اوس یراشه احمد ابن حنبل چې وایي چې تمتع افضل دی ولې وایي هغه هم دا معنی چې پیغمبر قاری نه ولې وی تمتع افضل دی وی حضور پاک د تمتع تمنا کړې ده لولا معي الهدي لولا کما سره هدیه نه وي لا احللت ځان به مې حلال کړې وي نو پیغمبر د چا تمنا کړې ده د تمتع نو تمتع افضل ده مونږ وایو نه قران افضل دی دا پیغمبر مبارک کې ارمان کړی ده دی وجه نه کړی دی چې بیا به صحابه زما د فعل فوري اتباع وکي زو دا خبر اخلاص شوا ما كذا وصل فقال من لم يكن منكم معه هدي وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل فسخك دا فسخ ردي كالخصوصية ومن كان معه الهد فلا قالت فالآخذ بها سوق أخذ كون كوبدي والتارك لها من أصحابه قالت فأما رسول صلى رجال من أصحابه فكانوا أهل قوة وكان معهم الهد فلم يقدروا على العمرة أغي مستقل عمرة كريدا ذكر قارينين وخو مستقلة نا جدان حلال کی قالت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي فقال ما يبكيك يا انت يا قبق ولي جاري قلت سمعت قولك لاصحابك فمن لخذ عمرنا منشهم قال وما شانك قلت لا اصلي منكم يعني حيض میرے قال فلا يضرك انما انت امراه من بنات ادم كتب الله عليك ما كتب عليهن فكوني في حجك بس بريد حج شروع او د دې عمرې بقضا وکي فعسى الله ان يرزقها عمره به خدای ته تر صدر کی او د حیض د وجه چې کوم عمره پاتې شو دا غي باندې صدم نشتا قالت فخرجنا في حجتي حتى قدمنا منن فطهرت نپاک شوما اصل کې دا مینا کې نه پاته د عرفه پشپا پاتې کوا نو د عرفه شپه د مینا اخیری وی کنه اخیری نه وی خدای مینا او د عرفه شپه شریکای کنه نو ذکوي ثم خرجت من منن فافست بالبيت طواف زيارتي وتوي فرض دي قال ثم خرجت معه في النفر الاخر في مدينه تتلو اخيري سفر حتى نزلت محسب دي کې تفصيل لازخه وادي محسب کې رسول الله مبارک شپه کړي وا ونزلنا فدا عبد الرحمن ابن ابي بكر فقال اخرج باختك خروجك فخور قل حرم نفلتهل بعمره دا اغي عمره پدې چې کومه د حیض د وجه نفاسه شي وا ثم فرغ فارس ثم اتيها هنا فإن استعصوا انتظاركم حتى اتياني قالت فخرجنا حتى اذا فرغت وفرغ من الطواف طوافكم وعمره ثم جئت بسحر فقال هل فرغتم قلت نعم فآذن بالرحيل في اصحابي فارتحل الناس فمر متوجه المدينه قال ابو عبد الله لا زير معنا كي كنا زار يزير باب دي زير نو زار يزور ویل شي زر يزور ویل شي ورپسې شاه تمتع قران افراد تفصيلات من ویل دي او كم افضل دي غم درته ویل دي دو سوال پسې شاه فسكن حج لمن لم يكن معه هدي وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا زيد بن منصور بن ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج مونږ صرف حج بک او ذکر عمره پاشوري حج کې افجر الفجور دا تاسو پوهیږئ په مخ کې دا فلما قدمنا تطوفنا بالبيت فامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن ساق الهدي ان يحل شابسه اغیم سره هدايا نه ورسته اغیم ځان حلال کا ها عائشه رضي الله تعالى عنها فحسب فلما كنت بالبيت فلما كانت ليله الحسبه
ليلة الحسب دا حضور پاک په محسب کې شپه کړې وه دې کې لږ تفصیل راځي چې د محسب د شپې څه خصوصیت دی شابه مولانا ته چې مکې ته راغلې طواف دې نه دی کړی د عمرې ما ویلا ها زه ورته ها د حضور پاک دا خیال و چې ګنې صفیه به طواف زیارت نه کړي ځکه ورته غوسه شو عقرا حلقې وې او ما تفتي یوم النهر قالت قلت بلا خو مې کړی دی قال بأس انفري ما ویلو چې د حایدین طواف ودا ساقط دی ورا بمشي قالت عائشة فلقيانين وهو مسعد من مکة هغه د مکې نه بره خطه په غره مونږ ورکوزېدو یا زور کوزیدم او حضور زور ختم او هغه کوزیده په یو جانب خېږي په بل کوزیږي کنه نو یا په هغه جانب کې ملو شو یا په دې بل کې شبا قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي اسود محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عروه بن زبير عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع حجه الوداع فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بحج وعمره ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وحج سره عمره وګوري ښا نور ما ده طويل وسوقي من فحج كل وسوقي قارن فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى يكون يوم النحر وذا أغسوك سايقين ده هديو قوري شابسي ها قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعوب بن هكذا عن علي بن حسين عن مروان بن حكمي قال شهدت عثمان وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم ينهى عن المتعة وأيما بينهما فلما علي رضي الله تعالى عنه أهل بهما لبيك بعمرة وحجة ډېره منع کوله د هغې وجه خو مې ویلې وه که نه هغې ویل چې که عمره اوس د حج سره یو ځای کړي نو بیا به عمرې له نه راځي نو پرېږده چې عمره پې بنده کړم د حج په ورځو کې چې ټول کال خلک عمرو له راچلېږي شابه چې ها دا د پیغمبر حجة و عمرة قارنو ها قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وحيد قال حدثنا طاووس عن ابي هريره عن عباس رضي الله تعالى عنه قالوا قال كانوا يرون ان عمره هغې به وی چې عمره په اشهر حج کې افجر الفجور د پزمکه کې نور خو مې پې کړه که دویم به څه کو محرم نه به سفر جوړو نصیب یې کول چې کله به جنګ کو او محرم به راغی نو بیا خو جنګ بندېږي وایي څه کال محرم نشته را سفر شو ویقولون اذا برأ الدبر چې جوړ شي د شا زخم د اوښانو په اوښانو یې حج کړی دی نو د حج سره خامخا د اوښانو شا ولا سفر دی د مدینې نه چې مکې ته دی اذا برأ الدبر چې د شا زخم د اوښانو جوړ شي ولې په دې اوښانو یې د حج سفر کړی دی وعفى الاثر او په ځمکو باندې آثار ختم شي د څاروو حج یې کړی دی نو په لارو په ټولو ځمکو د څاروو اثر دی چې ختم شي د خپو وانسلخ سفر او سفر ختم شي نو حلت العمرة لمن اعتمر بیا دې خلک عمرې کوي نو قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه سبيحة رابعة المهلين بالحج وامرهم ان يجعلوها عمرة فيجي فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل تاسين حلال وقال حل كله ان جمام پکې کوي شابسه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا تقلش ابن شهاب عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فامره بالحل وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا ګور هغه حدیث دا د په حاشیه کې اشتخا په ابو داود او نسائی حواله ورکړو په ابن ماجه قیل یا رسول الله رايت فسخ الحج الى العمره لنا خاصه ام للناس عامه فقال بل لكم خاصه ويجي ادور پسې شه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عمر عن حفصه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الناس هل بعمره ورتحلت من عمرتك قال اني لم ما سر کې دارو اچولې دي نو ما ته تکلیف هم نشته بل قلت هدي فلا احل حتى انحر شابسه وبه قال حدثنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابو جمرة نصر بن عمران الدبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله تعالى ذكر عمر تمنا كولا ها كان رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة فأخبرت ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم شابسه چې قران دي یا تمتع ده ها أقم عندي وأجعل لك سهما من مالي قال تیر شوی دی حدیث ها فقال للرؤيا التي رأيت رؤیا د وجنا او یا به ترجمانی ولا کوله ها وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابو شيخ قال علمت متمتعا بمكة بعمرة تدخلها قبل التربية بثلاثة أيام فقال لي أناس من أهل مكة تسويرنا اوس به حج مکی شي څه مطلب لکه څنګه چې د مکی خلک پاتمانیت کوي نو تبم پاتمانیت کې پکاره چې د مدینې نه نکړې وي
يلقى بويجي بي ورثة. فدخلت على عطاء السبتي فقال حدثني جابر بن العلاء أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البد معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقالوا محلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا وقصروا ثم أقيموا حلالا. وربسيج ها حتى إذا كان أهل مكة وبشان بشيش لا تخبر هذا ها. وقالوا كيف نذرها مطلقا وقد سمعنا الحج فقال يفعل ما أمرتكم فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم ولكن لا يحل مني حرام حتى ما حرم علي ها ففعلوا ما هدي لو سلك يقبل زيت ورسيها وبه قال حدثنا قتيبة ليس له مسند دعطان مگر دا یو حدیث تے ہاں. قال حدثنا حجاج بن محمد الاول عن شعبة عن ابن مرة عن سعيد بن المسيب قال اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهما ابي عثمان یعنی ابو شهاب دا عطان الدق یو حدیث نقل کی نور نا دا عطا خودی روایت تی ہاں. ما تريد الى ان تنهى عن فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عثمان رضي عنك قال فلما راى ذلك علي رضي الله تعالى عنه اهل به نطبت دوارو نیتو کا احل بهما قرانی وکا بس بکو مولانا صلی اللہ تعالی على سيدنا ومولانا محمد. او چې په حج په حجر اسود خوشبو لګېدلې نو په احرام کې به نه ورځې بیا خوشبو درته منتقل کېږي. دا دعاګانې دي الله یې ټولې قبول کړي ټولې دي الله. یو طالب والد سے بیمار دی الله د شفا